أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر فرند. نن به موږ د HN2 ارتوپیډک نرسنګ 5 نمبر ډیزیز سټارټو چې هغه زموږ سره څه دی بون پریکشن دی. ټیک شو. بون پریکشن څه ته ویلی شي؟ نو د ټول نه اول زموږ سره بون پریکشن چې کله زموږ سره پول یا پارشل بریک راشي په بون کې. ټیک شو. د بون چې کوم کانټینیوټي د هغه څه شي هغه خرابه شي. لکه دلته که تاسو وګورئ دلته دا پریکچر راغلی دا بون څه دی دا بریک شوی دی. ټیک شو. یا پول بریک شي یا زموږ سره څه شي پارشلی بریک شي نو دې ته څه وایي دې ته بون پریکچر ورته ویلی شي. ټیک شو. په دې کې بریک هم راتلی شي کریک هم راتلی شي. ټیک شو. د دې نه علاوه پریکچر چې دی دا زموږ سره څه دا زموږ سره په بون کې راځي د څه د وجې چې کله زموږ سره یو بون هغه پورس لکه په هغه باندې اپلای شي او هغه پورس هغه سره ویت سټینډ نه کړي هغه پورس سره څه ونه کړي هغه پورس هغه برداشت نه کړي او د هغه پورس د وجې په هغه کې څه راشي د هغه چې کوم ایکسټرنل هغه پورس په هغه باندې اپلای شوی دی چې هغه زموږ سره څه شي هغه سیوا شي د دې د بون د هغه ایبیلیټي چې کوم باندې دا ځان څه کوي د انجري نه یا د دغه نه پریکچر نه څه کوي بچ کوي د هغه نه سیوا شي او بس بون زموږ سره څه شي هغه پریکچر راشي. ټیک شو. بون زموږ سره څه شي هغه پریکچر وشي مات شي. میډیکل ابریویشن د دې دپاره څه یوز کیږي FRX لکه کیپیټل F کیپیټل R سمال X یا FX. ټیک شو. کیپیټل F او دغه شان سمال X یا زموږ سره څه یا زموږ سره د هیش چې کوم دی هیش څنګه چې زموږ سره په انسو کې زموږ سره هیش شي په موبایل په کیبورډز کې دغه شان هیش د دې لپاره هیش هم میډیکل ابریویشن یوز کیږي. د څه د وجې راځي کازز څه دي نو یا یو کس د ډیر زیات هایټ نه څه شي هغه راوغورځېږي ټراما راشي RTA وغیره اکسیډنټ وغیره وشي. ټیک شو. یا ډایرکټ بلو وغیره د وجې راځي یا فار ایگزامپل نور زموږ سره چایلډ ابیوز دی فار ایگزامپل یو چایلډ دی د هغه ابیوز کیږي د هغې د وجې هم زموږ سره راځي. ټیک شو. بون پریکچر راځي. یا فار ایگزامپل په دې باندې داسې پورس پې لګېږي چې هغه زموږ سره پرمننټ په دې باندې ریپیټلی څه کېږي لګېږي لکه یو کس رننګ کوي. ټیک شو. د هغې د وجې په هغه باندې څه کېږي هغه باندې راځي پریکچر پکې راځي په هغه به بونز کې یو کس جمپینګ کوي. ټیک شو. د دې نه علاوه زموږ سره د دې ټایپس چې دي هغه 5 ټایپس دي هغه به موږ وروسته وایو سلایډ ته وځو. ټیک شو. اوس زموږ سره څه دی A fracture is a break or interruption in the continuity of a bone. اوس زموږ سره فریکچر څه دی فریکچر زموږ سره یو بریک چې کله راشي یا رکاوټ راشي د بون په کانټینیوټي کې. ټیک شو. نو دې ته څه وایي دې ته بون فریکچر ورته ویلی شي. لکه اوس فار ایگزامپل دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره یو بون دی. ټیک شو. په دې ځای کې دا بون څه شي دا زموږ سره بریک شي په دې ځای کې بریک شي مات شي. ټیک شو. یا پارشلی یا کمپلیټلی دې چې کومه کنټینیوټي دا څه شي خرابه شي نو دې ته څه وایي دې ته زموږ سره بون فریکچر ورته ویلی شي. ټیک شو. Fracture occur mostly from trauma but result from pathologic process in which bone has degenerated such as osteoporosis. اوس بون فریکچر د څه د وجې راځي د مختلف ټراما د وجې راځي د اکسیډنټ د وجې راځي خو د دې سره سره ډیجنریټیو ډیزیز دی کوم چې زموږ سره د کیلشیم ډیفیشنسي راشي او د هغې د وجې هم زموږ سره څه کېږي د بون فریکچر راځي چې هغه په کوم ډیزیز کې راځي په آسټیوپوروسس کې راځي. ټیک شو. metabolic bone disorder that cause a decrease in bone mass or another metabolic problem. دا یو metabolic bone disorder دی چې په کوم کې زموږ سره د bone mass څه کېږي یا پکې لاس کېږي یا پکې څه کېږي ختمیږي بون پکې څه کېږي پریجایل جوړیږي. ټیک شو. او بون څه کېږي هغه کمزوری کېږي. The mechanism of injury or how the injury occurred can provide clues about the type of fracture. و زموږ سره د mechanism of injury یا for example types of fracture چې دی دا زموږ سره په mechanism په بیس باندې زموږ سره مختلف څه دي د classification کړی دی. For example if a patient punches a wall or another solid surface the fifth metacarpal commonly break and the patient sustain a boxer fracture. فار ایگزامپل یو پیشنټ دی هغه څه کوي یو دیوال له څه ورکوي موکه ورکوي یعنی یو دیوال له زموږ سره څه ورکوي سوک ورکوي. ټیک شو. سوک ورله ورکوي د هغې د وجې زموږ سره څه راځي د هغې د وجې زموږ سره چې کوم فیفت میټاکارپل دی په هغه ریجن باندې څه راځي هغه ریجن باندې زموږ سره فریکچر راځي د بون کوم چې زموږ سره په لاس کې نو د هغې د وجې زموږ سره چې کوم انجري کوم فریکچر راځي هغه ته څه وایي بوکسر فریکچر ورته ویلی شي. بوکسر فریکچر مین بوکسینګ والا چې کوم هغو ته چې کوم فریکچر راځي موکه چې هغه ووایي. ټیک شو. یا ګونسا چې وایي.
اوس ایټیالوجي اینډ پیتوفیزیالوجي. ایټیالوجي د دې څه ده، کازز یې څه دی، پیتوفیزیالوجي څنګه دا راځي او څنګه فنکشن ابنارمل کوي. ټیک شو. میکانیزم اف انجری از آلسو امپورټنٹ ټو هیلپ پریډیکیټ انجری ټو د نیبرینګ ټیشو. اوس د میکانیزم اف انجری چې دا زموږ سره امپورټنٹ ده چې په کم بیس باندې زموږ سره انجری راغلی ده، نو هغه زموږ سره به په هغه بیس باندې موږ سټډي کوو چې آیا د کم خواته نور ټیشو د ځان سره څه کړي دي، هغه زموږ سره انجری کړي دي. دا موږ ته یو پیشنګویي راکوي. The image varies according to type of fracture, but there is always some degree of tissue destruction interfere with the blood supply and disturbance of muscle activity at the site of injury. زموږ سره څه کېږي، fracture چې دی د ټایپ دی. ټیک شو. یو خو په دې بیس باندې دی چې زموږ سره د ډیګري اف ټیشو ډسټرکشن چې آیا زموږ سره کمپلیټلی زموږ سره یو فریکچر راغلی کو پارشلی راغلی دی. د دې سره سره د هغه سره چې کوم بلډ سپلای هغه ته انټرفیرنس پکې راځي. ټیک شو. مسل اکټیویټي چې دا هلته دغه کېږي، کمزوري کېږي، ډسټرب کېږي، او دغه شان زموږ سره نور چې کوم د هغې نروز اکټیویټي هغه هم زموږ سره کمزوري کېږي. په دې بیس باندې موږ د دې څه کړي، ټایپ اف فریکچر موږ ورکړي دي. ټیک شو. په هغه ټایپ اف فریکچر ته به موږ راځو، هغه به په ډیټیل سره څه کوو، وایو. و ساین اینډ سمپټم چې دي مینیمل ټو سویر پین. مینیمل ټو سویر پین دا دی چې زموږ سره پین لږ هم کېدلی شي، کو لږ فریکچر راغلی، کو ډېر فریکچر نو سیوا پین به پکې سویر. سویلنګ به پکې ټیک شو. انفلمیشن شوی نو انفلمیشن کې زموږ سره څه هلته زموږ سره هغه ځای څه هغه ریډي. ټیک شو. هغه ځای څه هغه زموږ سره د دې سره سویلا پي. ټیک شو. د هغه ځای څه هغه زموږ سره هیټ ټي. ټیک شو. هیټډ ایریا هغه ایریا کوم ځای کې چې زموږ سره انفلمیشن راغلی، د دې سره د هغې فنکشن څه هغه لاس شوی. ټیک شو. د دې سره هلته پین کېږي، نو دا زموږ سره انفلمیشن، نو دا هم یو قسم انفلمیشن دی، نو ځکه دې کې سویلنګ او دا بلیډنګ وغیره پکې څه یي. بلیډنګ پکې ځکه چې دلته زموږ سره بلډ ویسل څه هغه رپچر شوي، نو د هغې د وجې هلته څه کېږي، بلیډنګ کېږي. د دې سره سره زموږ سره ټینډرنس کېږي. ټینډرنس چې کله یو ایریا کې انجری راشي یا فریکچر راشي او بای ټچنګ هغه کې پین پیدا کېږي، ته ټچ کې هغه کې څه پین پیدا شي، دې ته څه وایي، دې ته زموږ سره ټینډرنس ویلی شي. ډیفارمیټي اف د بون پکې راځي، ځکه چې بون چې کوم نارمل اناټامیکل سټرکچر دی هغه پکې څه کېږي، ډسټرای کېږي، ځکه چې کنټینیوټي پکې څه شوې ده، لاس شوې ده. اکایموسس پکې راځي، ځکه چې بلیډنګ راځي انډرنیت د سکن، ځکه چې دلته بلډ ویسل یې هغه ورسره څه کېږي، رپچر کېږي، نو د هغې د وجې انډر سکن زموږ سره څه کېږي، بلیډنګ شوی چې د هغې به سکن نه پاسه څه یو کلر اپیرنس ورکوي. کرپیټیشن ود any movement in laws of function راځي. ټیک شو. کرپیټیشن اوس څه ته ویلی شي، نو په ډیټیل سره دې ته راځي. کرپیټیشن ساوند اصل کې زموږ سره څه دي، هارملیس دي. ټیک شو. خو دا کله راځي، کله چې ایر نه دی هغه زموږ سره څه کېږي، سیپس کېږي چاته، سافټ ټیشو ته، کوم چې زموږ سره په جاینټ کې سافټ ټیشو وي. ټیک شو. د بون نه غیر چاپېره چې کوم پیروسټینم وغیره دلته زموږ سره ټیشوز وغیره، ټیک شو، یو ممبرین، نو هغه کې دا ایر څه کېږي، دننه کېږي، او زموږ سره دا څه کېږي چې کله فار ایگزامپل ته د بونز له موشن ورکې، نو دې سره دا جاینټ څه کېږي، دا بینډ شي، نو د هغې سره دغه ایر ببل څه کېږي، د دې برسټنګ راځي. نو د دې د وجې ته ساوند مختلف ساوند اورې. کرپیټیشن ساوند چې کوم دي هغه مختلف ګرایډنګ ساوند دی، کریکینګ ساوند دی، کریکینګ ساوند دی، ګریټینګ ساوند دی، کروشنګ ساوند دی او پوپینګ ساوند دی. دا مختلف ساوند دي، دا څه کې دا به ته اورې. ټیک شو. نیکسټ زموږ سره فار ایگزامپل یو پیشنټ ته فریکچر راغلی، هغه به ته څنګه ډایګنوز کړې. ټیک شو. یا پیشنټ هاسپټل ته راشي او هغه ته داسې قسم دغه سره پرابلم سره راشي، نو هغه به ته څنګه د هغه هسټري کلیکشن به ته څنګه کوې، د هغه ایگزامینیشن به ته څنګه کوې، او هغه به ته څنګه ډایګنوز کوې چې آیا دې ته فریکچر راغلی. نو د ټول نه اول هسټري به ته اخلې. هسټري دا ده چې ته فار ایگزامپل پاست هسټري به دې اخلې چې فار ایگزامپل تا ته خو مخکې څه انجري نه وه راغلې، د دې سره تا ته خو داسې څه ډي جنریټیو ډیزیز خو درته نه و. د دې نه علاوه ستاسو په فیملی هسټري به ترې اخلئ چې په فیملی کې خو داسې اسټیوپروسس یا وغیره ارترایټس وغیره دا کامن نه دی. ټیک شو. دا هسټري به ترې اخلئ. د دې نه علاوه به دې د اکسیډنټ وغیره ایکس ری اخلئ، چېرته راغورځېدلی خو نه وي. ټیک شو. د دې نه علاوه د مختلف دغه هسټري به ترې اخلئ چې چېرته تا ته خو داسې څه سرجري وغیره خو دې نه ده کړې مخکې د بونز وغیره. ټیک شو. یا فار ایگزامپل داسې میډیکیشن خو نه یوز کوي. ټیک شو. د بون د ویټامین ډي وغیره سپلیمنټس وغیره خو نه اخلئ، یا داسې میډیکیشن خو نه یوز کوي. اکثر د تایراید والا چې کوم زموږ سره انټي تایراید والا چې کوم ډرګز دي دا موسټلی زموږ سره د کیلشیم کمی راولي. ټیک شو. نو آیا داسې میډیکیشن خو نه یوز کوي چې هغه زموږ سره د کیلشیم کمی راولي، نو د دې ټول نه به ته د هغه پیشنټ څه کوې، هغه کریټیکل تھینکینګ به کوې چې آیا فار ایگزامپل د دې چې کوم پرابلم دی کو دا د څه د وجې مین اپیر شوی.
د دې نه علاوه به فزیکل ایگزامینیشن کې ټیک شو هیډ ټو ټو اسسمنټ به کې د هغه به ټوټل موشن چې کې د هغه به د جاینټ چې کوم زموږ سره موشنز دي هغه به چیک کې. د دې نه علاوه چې کوم زموږ سره هغه رینج اف موشنز دي د هغه نارمل هغه به چیک کې ټیک شو. د دې نه علاوه د هغه به دغه چیک کې چې آیا فار ایگزامپل د سټرینث څونه دی ټیک شو د جاینټ سټرینث یې څونه دی څونه پورې دا په دې جاینټ نه باندې ورک شي کولی یا په بونز باندې څونه دا پریشر راوستلی شي د هغه بون دغه به ګوري چې آیا بون ډینسټي څونه ده ټیک شو. ریډیوګرافیک ایگزامینیشن به کې به دې کې مختلف ایکس ریز دي سټي سکین ایم آر آی وغیره ټیک شو. په ایکس ریز په مدد سره ته څه کې بون ایگزامینیشنز کولی شي. اوس زموږ سره د پریکچر چې دي هغه ټایپس دي. نو زه په ډیټیل سره دا وایم وروسته بیا دې ته راځم ټیک شو. دلته هغه ډیټیل سره نه دي ورکړي. نو چې کوم زموږ سره ټایپس اف پریکچر دي هغه موستلی زموږ سره څه دي ځینې بوکس وایي چې 7 دي او ځینې بوکس وایي چې زموږ سره څه دي 15 دي ټیک شو. خو 15 موستلی حسابېږي. د ټول ناول چې دی هغه اوپن پریکچر دی. دویم چې دی هغه زموږ سره کمیوټډ پریکچر دی. دریم چې دی هغه زموږ سره چې دی سټریس پریکچر دی. څلورم کمپریشن پریکچر دی او پنځم زموږ سره څه دی هغه گرین سټیک پریکچر دی. اوس اوپن پریکچر ته دویم نوم کمپاوند پریکچر هم ویلی شي. دا هغه ټایپ اف پریکچر دی چې کله زموږ سره ډیر زیات سویر ټراما راشي او په هغه کې زموږ بون چې دی هغه زموږ سره څه شي هغه بریک شي هغه د سکن په ترو باندې بهر باډي ته څه شي ایکسپوز شي بهر ته راوځي. نو دې ته څه وایي دې ته اوپن پریکچر ویلی شي. بیا د دې اوپن پریکچر دپاره ایمیډیټ ټریټمنټ پکار وي ټیک شو. د دې نه علاوه ورته سرجري پکار وي چې سرجري پرفارم کړي چې دا اوپن پریکچر به څه شي دا ټریټیبل شي. د دې نه علاوه سکن بریک شوی نو د دې نه علاوه چې کوم پس لاین اف ډیفنس دی هغه زموږ سره څه دی کنټیکټ نه دی. نو د دې سره ته به ورته څه کوې چې کوم پروپایلیټک انټي بایوټیک دی هغه به ورکوې چې دې ته په فیوچر کې یا فار ایگزامپل دې ته څه بیکټیریل وغیره څه انفیکشن وغیره ورته ونی شي. دویم کمیوټډ پریکچر دی چې کله زموږ سره یو کس کمیوټډ پریکچر هغه ټایپ اف پریکچر دی چې کله یو کس سویر اکسیډنټ وکړي یا پال وکړي او د هغه چې کوم زموږ سره چې کوم بونز دي په هغو باندې الاټ اف فورس راشي خو د دې دا بون چې دی که نه دا د یو نه سیوا پیسز ته دغه شي کنورټ دغه شي ډیوایډ شي ټیک شو. د یو نه سیوا پیسز ته څه شي بریک شي. د دې سره زموږ سره څه وشي هغه پیسز ته چې کله دغه شي ډېر زیات دغه شي لکه یو بون دی هغه زموږ سره 2-3 ځای څه شو مات شو ټیک شو یا زموږ سره هغه پیسز یې موږ له راکړو د 2 نه سیوا نو دې ته څه وایي دې ته کمیوټډ پریکچر ویلی شي. نو هغه ټایپ اف پریکچر چې کله سویر اکسیډنټ وغیره وشي یا فار ایگزامپل کوم په فیکټریز کې وغیره چې کوم مشینري د هغې د وجې زموږ سره راشي په هغه کې بون چې دی هغه د 2 نه سیوا پیسز ته ډیوایډ شي ټیک شو ډېر زیات بریک شي نو دې ته څه وایي دې ته کمیوټډ پریکچر ویلی شي. او د دې کمیوټډ پریکچر دپاره بیا زموږ سره سرجري کېږي او سرجیکل دا څه کوي دا دوباره ټیک کوي ټیک شو. دریم چې دی هغه زموږ سره څه دی هغه زموږ سره سټریس پریکچر دی. سټریس پریکچر چې دی دا هغه ټایپ اف پریکچر دی ته ټینی بریکس هم ویلی شي. کله چې زموږ په بون کې دا پریکچر راشي د څه د وجې د ریپیټډ سټریس د وجې. څه مطلب د ریپیټډ سټریس د وجې لکه اوس فار ایگزامپل زموږ سره یو کس دی هغه څه کوي ایتھلیټکس والا کس دی ټیک شو هغه ډېر زیات جیمز وغیره کوي یا ویټ بیرینګ کوي نو د هغه چې کوم لیګز دي ټیک شو یا د هغه نو په هغه کې زموږ سره څه لږ شانته پریکچر راتلی شي چې هغه ته څه وایي سټریس پریکچر ورته ویلی شي ټیک شو. نو دا سټریس پریکچر چې دی دا دونه سویر نه دی بلکې دا څه دی دا یو میل ټایپ دی ټیک شو د پریکچر. یعنی فار ایگزامپل یو کس پرزسټنټلی یو کار کوي او د هغې د وجې هغه فار ایگزامپل موږ پښتانه ورته سمپل وایو خپې واوښته ټیک شو د دې د وجې نو زموږ سره سمپل یو ورکوټه شان پریکچر راشي د هغه په خپه کې یا په لاس کې نو دې ته سټریس پریکچر ویلی شي. بل زموږ سره کمپریشن پریکچر دی دا هغه ټایپ اف پریکچر دی چې کله زموږ سپاینل کارډ چې کوم دی هغه زموږ سره یو ریجن پروټیکټ کلی دی ورټیبریل کالم ورته ویلی شي. دا ورټیبریل کالم څه شي دا زموږ سره کولیپس شي. د څه د وجې کولیپس کېږي د دې د وجې په دې کې چې کوم دننه فلویډ وي هغه څه شي پروټروټ اوټ شي او د دې سره هغه چې کوم زموږ سره 2 بونز دي هغه بیا څه شي د یو بل سره اټیچ شي. کارټیلیج پکې څه شي هغه پکې ختم شي. په دې کې زموږ سره چې کوم کارټیلیج یې پکې څه شي هغه پکې ختم شي او بون دواړه د یو بل سره څه شي هغه دواړه د یو بل سره بیا سلایډنګ کوي. نو د دې د وجې زموږ سره ډېر زیات پین پیدا کېږي لکه شیاټک نرو چې کوم دا زموږ سره خلک چې ورته ارکنسا وایي په هغه کې زموږ سره داسې کېږي ټیک شو چې هغه زموږ سره دغه څه هغه چې کوم زموږ سره ورټیبریل کالم وي هغه مکمل څه شي هغه بونز کمپریس شي او د دې د وجې په نروز باندې هلته کمپریشن فورس اپلای کېږي د هغې د وجې زموږ سره پیشنټ ته څه کېږي پین کېږي. کله چې دا کس زموږ سره پاڅي
او ودرېږي نو په هغه ټایم کې دې ته پین سویر کېږي او کله چې دا زموږ سره څملي نو پین ورته څه کېږي او ورته کمیږي. ټیک شو. اوس زموږ سره د دې ټریټمنټ په ډیپینډ کوي په میلډ ماډریټ او کیسټ. لکه اوس میلډ ماډریټ دی نو هغه دپاره ته کیسټ وکړه. ټیک شو. کوم چې هغه پټۍ وغیره چې دې ته وایي. ټیک شو. هغه یا فار ایگزامپل چې کوم فایبرو هغه موږ ویلي. ټیک شو. چې کوم زموږ سره فایبروګلاس والا چې کوم زموږ سره هغه موږ چې ورته خلک ورته چونې پټۍ وي پښتانه چې ورته وایي. ټیک شو. هغه ته ګیر چاپېره څه کوي هغه ته تاووي. ټیک شو. د هغې سره هغه چې کوم اناټامیکل پوزیشن دی دوباره څه کېږي مینټین کېږي. دویم زموږ سره څه کېږي سویر ټریټمنټ چې دی چې کله سویر وي د هغې دپاره بیا څه کوي سرجري ورله کوي. اوس د دې درې ټایپس دي. په درې ټایپس باندې موسټلی زموږ سره زموږ د بون چې کوم ډیفارمیلیټي کوم پریکچر راشي نو هغه څه کوي هغه جوړوي. یو انټرنل فکسیشن دی. ټیک شو. هغه انټرنل فکسیشن زموږ سره په هغه بونز کې څه چل وکړي. لکه اوس فار ایگزامپل دا زموږ سره یو بون دی. دا څه دی بریک شوی دی. ټیک شو. دا یو بون دی بریک شوی دی. ټیک شو. نو په دې ځای کې اوس فار ایگزامپل دا بریک شوی دی نو په دې ځای کې زموږ سره څه وکړي سکریو شانته لګوي او دغه شانته زموږ سره پلیټ شانته لګوي. ټیک شو. نو د دې سکریو او د دې پلیټ په ذریعه سره دا بون څه کېږي دا دوباره جوړوي. ټیک شو. نو دا زموږ سره څه دی انټرنل فکسیشن دی. دویم زموږ سره څه دی دویم چې دی هغه زموږ سره ایکسټرنل فکسیشن دی. د بهر نه لکه تاسو به کتلي اکثر یو بون زموږ سره د یو کس ماتي نو هغه نه بهر سایډ نه ورته رسي دغه ورته دننه کړي شانته. ټیک شو. دغه شان داسې یې داسې جال شانته یې پکې دننه کړي. دې ته څه وایي دې ته ایکسټرنل فکسیشن ورته ویلی شي او بون په هغه باندې څه کوي ټیک کوي. دریم چې دی انټرامیډولري نیلینګ ټریکشن دی. ټیک شو. چې زموږ سره دننه په بون کې زموږ سره څه وکړي انټرامیډولري زموږ سره چې کوم بون دی په هغه کې زموږ سره دننه نیلینګ وکړي میخونه پکې څه کوي ووایي. لکه دا اوس فار ایگزامپل زموږ سره یو بون دی نو په دې کې دننه فار ایگزامپل په دې ځای کې دا بریک راغلی او دې کې دننه زه څه ووایم میخونه پکې دغه کړم نو دا زموږ سره څه دی دا انټرامیډولري نیلینګ دی. ګرین سټیک پریکچر زموږ نه پاتې شوی. ګرین سټیک پریکچر هغه ټایپ اف پریکچر دی کله چې زموږ سره په هغه چلډرن کې راشي. موسټلی کو تاسو وګورئ د چلډرن چې کوم اول بونی هغه زموږ سره کارټیلیج هغه سافټ او فلیکسیبل نو په هغه کې چې کله په یو سایډ کې د جاینټ په یو سایډ کې پریکچر راشي نو د هغې د وجې د هغې چې کوم زموږ سره هغه کانټینیوینګ ګروینګ بون دی هغه څه شي هغه یو سایډ ته څه شي داسې کوک شي. ټیک شو. بینډ شي. نو چې بینډ شي نو بیا زموږ سره چې کله دا زموږ سره دغه ښکاري نو دا زموږ سره دغه ټایپ اف پریکچر ته څه وایي دې ته ګرین سټیک پریکچر ویلی شي او دا چا کې راځي په ماشومانو کې راځي. ټیک شو. دا زموږ سره په ایډلټ کې کم دی. ټیک شو. ایډلټ کې نه راځي بلکې دا ماشومانو کې راځي او په دې کې زموږ سره پیني او په دې کې چې کوم ابنارملیټي دغه ډیفارمیلیټي یا پکې دونه نه وي. اوس دلته زموږ سره دا دغه ورکلي ټایپس اف پریکچر کمپلیټ پریکچر تاسو ته پته ولګېده. ټریک شو. چې کمپلیټلی سیپریټ شي یو بون مکمل څه شي هغه سیپریټ شي دا ته څه وایي کمپلیټ پریکچر ورته ویلی شي. لکه دا بون دی. ټیک شو. دا مکمل څه شو دوو ته سیپریټ شو. دې ته څه وایي دې ته اوس کمپلیټ پریکچر ورته ویلی شي. ټیک شو. دا کمپلیټ پریکچر دی. اوس فار ایگزامپل زموږ سره یو بون دی هغه زموږ سره نیم پریکچر راغلی. ټیک شو. داسې راغلی. ټیک شو. نور شته دی خو د دې ځای پورې څه دی راغلی دی. دې ته څه وایي دې ته زموږ سره ویلی شي زموږ سره انکمپلیټ پریکچر یا پارشلی پریکچر. ټیک شو. بل زموږ سره څه دی کمیوټډ پریکچر دا دی چې کله یو بون د یو نه سیوا پارټ ته څه شي فریګمنټس ته ډیوایډ شي. هغه خبره ما وکړه چې فار ایگزامپل دا یو بون دی. ټیک شو. اوس دا بون څه شو دا فار ایگزامپل مات شو. لکه دا فار ایگزامپل زموږ سره دې یو ایریا ورکړه دا یې بل ایریا ورکړه او منځنۍ بل ایریا ورکړه دغه شان. یا فار ایگزامپل دلته مات شو دلته مات شو دلته مات شو. دې ته څه وایي دې ته زموږ سره دې ته کمیوټډ پریکچر ورته ویلی شي. ټیک شو. کلوز پریکچر چې کله یو بون زموږ سره بریک شي او هغه د سکن نه بهر ته راونوځي دې ته کلوز ویلی شي. او اوپن پریکچر چې کله زموږ سره یو پریکچر څه وشي هغه سکن په ترو باندې بهر ته څه شي راوځي. ګرین سټیک پریکچر تاسو ته ما وویل چې کله زموږ سره ماشومانو کې راځي. ټیک شو. دا اوس زموږ سره څه دی ګرین سټیک پریکچر دی چې کوم په ماشومانو کې راغلی دی دا یو طرف سایډ څه دی هغه بینډ شوی دی. ټیک شو. دې ته وګورئ دا زموږ سره څه بینډ شوی شان دی. اوس دې ته وګورئ. ټیک شو. دې ته څه وایي دې ته ګرین سټیک پریکچر کوم ماشومانو کې. ټیک شو. خبره ما وکړه. سمپل پریکچر دې ته ویلی شي. اوس ټیک شو. کمپاوند پریکچر دې ته ویلی شي چې هغه زموږ سره دا کلوز پریکچر او سمپل او دې ته کمپاوند پریکچر یا اوپن پریکچر ویلی شي. ټیک شو. چې کوم د سکن نه بهر ته راوتی دی.
اوبلیک فریکچر دی دا ټایپس ټیک شو دا زموږ سره د اوبلیک فریکچر ټایپس چې بون دوو ته څه دی مکمل څه دی ډیوایډ شوی دی. په دې کې کمیوټډ فریکچر ته وګوره په دې کې زموږ سره دا څه دی لکه د یو نه سیوا ریجن د دوه نه سیوا ریجن ته ډیوایډ شوی دغه شان ته داسې ورکوټ دغه راغلي لکه اوس فار ایگزامپل دا یو بون دی دا څه دی دا چې کله ډیوایډ شي دا داسې دغه راکېږي دغه شان ته داسې ورکوټ هغه دغه شان ته راکېږي پارټس راکېږي نو دې څه د کمیوټډ فریکچر ویلی شي ټیک شو. نیکسټ زموږ سره ټرانسورس فریکچر دی. ټرانسورس فریکچر زموږ سره داسې راځي ټیک شو دا ټرانسفر فریکچر ویل. اوس ټریټمنټ زموږ سره څه دی ټریټمنټ اوس زموږ سره راځو ټریټمنټ ان ER on the basis of X surgery will decide emergency room. ER means emergency room ټیک شو دا زموږ سره ابریویشن دی چا لپاره emergency room دپاره چې کله یو پیشنټ راشي د هغه به ته ایکس رې وکړي او بیا به هغه له ته څه کوي سرجري به ورله دغه کوي ټیک شو پرفارم کوي. کو چېرته د یو پیشنټ سکن څه و هغه بروکن شوی نو هغه ته به انجکشن ټیټینس به ورته کوي ټیک شو. ټیټینس څه دی ګوره ټیټینس یو انفیکشن دی کوم چې د یو بکټیریا د وجې کاز کیږي هغه بکټیریا ته کلاستروډیم ټیټیني ویلی شي. دا بکټیریا چې دا زموږ په باډي ته څه کیږي زموږ په سکن په ترو باندې څه کیږي دننه کیږي چې سکن کله وشلېږي نو په دې ترو باندې زموږ باډي ته څه کیږي دننه کیږي. دا بکټیریا بیا دننه زموږ په باډي کې څه چل کوي یو ټاکزین ریلیز کوي او دغه ټاکزین زموږ سره د باډي څه کوي هغه مسل کنټرکشن راولي ټیک شو لاک جا راولي ټیک شو. او د پرسن بیا پکې څه کیږي د پرسن چې کم نیک دی او کم جا مسل دی هغه څه کیږي هغه لاک کیږي مکمل او هغه بیا نشي خوځولی او هغه څه کوي خوله نشي کولاولی او مو سوال هم نشي کولی ټیک شو. ټریټمنټ بیا د دې دا دی چې پنسلین میټرنډیزول او مورفین چې دی هغه ورله سیډیشن دپاره ورکوي ټیک شو. د دې نه علاوه زموږ سره ټیټینس انجکشن دی. نو اوس ټیټینس تاسو ته پته ولګېده چې ټیټینس څه ته ویلی شي ټیټینس په بیکګراونډ تاسو پوه شوئ. اوس چې فار ایگزامپل دا ټیټینس چې دا موسټي زموږ سره چې کم هارسز دي د دیو په زموږ سره په سټولز کې یا نور چې کم انیملز دي د دیو په سټولز کې دا موجود دي او دا موسټلی په روډز باندې څه کوي هغه سټولز وغیره وکړي نو دا په روډز باندې څه کېږي پاتې کېږي ټیک شو. اوس یو کس فار ایگزامپل اکسیډنټ وکړو هغه را پرېورتو ټیک شو د هغې سره د هغه سکن بریک شو نو دا بکټیریا چانسز دي چې دا په دغه چې کله دی یو اکسیډنټ وغیره کله چې دا بکټیریا د دې باډي د څه شي انټر شي نو چې کله د دې د انټر کېدو نه مخکې موږ دې له فار ایگزامپل اکسیډنټ وکړو نو د 48 هار پورې موږ دې له څه ورکو یو چې کله انجري وشي د 48 هار پورې موږ دې له یو انجکشن ورکو چې هغه ته ټیټینس انجکشن ویلی شي. دې ټیټینس انجکشن ته دویم نوم ټیټینس ټاکزاید ورته هم ویلی شي او دا زموږ سره د څه لپاره استعمالیږي چې دغه ټیټینس رانه ولي دا یو ویکسین ټایپ دی ټیک شو. اوس زموږ سره بل زموږ سره څه اوس زموږ سره انالجیسک پاور پین د دې سره پین کیلر ورله ورکو ټیک شو. پین کیلر هغه میډیکیشن دی یا انالجیسک هغه میډیکیشن دی کوم چې زموږ سره پین څه کوي هغه ریډیوس کوي پین څه کوي هغه کموي لکه ایسیټومونوپین چې دی ټایلونول پیناډال وغیره شو ټیک شو اسپرین شو نیپروکزین شو کوډین شو اوکزی کوډین شو هایډروکوډین شو او میتاډون شو ټیک شو. دا مختلف میډیکیشن دي کوم چې موږ ورکو د څه لپاره د انالجیسک استعمالو ایز ا پین ریلیورز. د دې نه علاوه ورله موږ څه ورکو چې کله فار ایگزامپل اوپن فریکچر راغلی سکن بریک آوټ شوی نو موږ ورله څه ورکو پروپایلیکټیک انټي بایوټیک ورکو. پروپایلیکټیک انټي بایوټیک څه ته ویلی شي هغه انټي بایوټیک چې کله موږ هغه انټي بایوټیک چې کوم موږ ورکو د څه لپاره د یو انفیکشن د پریونټ کولو لپاره چې دې سکن بریک ډاون شوی دی چې دې ته بکټیریا وغیره څه دننه نشي او دې ته انفیکشن رانه ولي د دې د وجې موږ څه ورکو نو د دې د وجې موږ څه ورکو پروپایلیټیک انټي بایوټیک ورکو ټیک شو. اوس زموږ سره په دې کې کم انټي بایوټیک راځي سیپازولین پکې راځي وینکومایسین پکې راځي او جنټامایسین پکې راځي ټیک شو. سیپازولین چې د فرست جنریشن دی سیسیبلسپورین کوم چې موږ سره بیټا لیکټیم انټي بایوټیک دی کوم چې د سیل وال سنتھیسس انهبیټر دی ټیک شو د بیکټیریل سیل وال څه کوي هغه انهبیټ کوي. وینکومایسین دی کوم چې د ګلایکوپیپټاید کلاس دی او دا په ډي ال ټرمینل باندې هم زموږ سره د سیل وال څه کوي انهبیشن کوي ټیک شو. د دواړو کار سیم دی خو دا یو په یو ریسپټر کوي او بل په بل ریسپټر کوي ټیک شو. دا وینکومایسین اونلی زموږ سره د ګرام پازیټیو چې کوم سټریپټوکوکای ده او سټریپولوکوکای ده د هغې خلاف کار کوي او دا ډېر زیات زموږ سره څه کېږي سویر ابډامینل وغیره په دې انفیکشن کې هم زموږ سره بون انفیکشن وغیره په دې کې څه کېږي یوز کېږي. جنټامایسین چې دا یو براډ سپیکټرم انټي بایوټیک دی کوم چې کلاس دی د چا د اماینو ګلایکوساید او دا په 30S رایبوسومل پروټین سنتھیسس څه کوي هلته زموږ سره د هغې انهبیشن کوي ټیک شو. نو دا زموږ سره څه دا پروپایلیټیک انټي بایوټیک دی.
اوس نرسنګ انټرونشن دا دی چې په کله یو پریکچر راشي یو پیشنټ ته، نو د هغې سره د نرس کار څه دی؟ ټیک شو. تا به د دې پیشنټ لپاره کم ګولز دي، چې کم ګولز به د دې پیشنټ لپاره ته کیم. د ټولو ناول پریونټینګ شاک، د دې پیشنټ سکن بریک شوی، د دې پیشنټ بلډ ویسل ډیمیج شوي، نو دې نه د بلډ لاس چانسز دی. ټیک شو. نو دې سره به ته څه کوې؟ هغه شاک به څه کوې چې دا پیشنټ بلډ ډېر زیات لاس نه شي او دا په شاک کې لا نه شي، نو هغه به څه کوې؟ به پریونټ کوې. دویم به پریونټ هیموریج. هیموریج به څه کوي؟ هغه به پریونټ کوي چې د کس نه بلیډینګ نه کېږي، نو شاک ته به نه ځي. امیډیټ اموبلایزیشن، دا پیشنټ به ته جلد څه کې؟ اموبلایز کوې به دې ته به وایي چې ته ګرځه مه، ته اکټیوټي مه کوه، ځکه چې دوباره زموږ سره د دې بون میټابالیزم کېږي، نو د دې د وجې دغه بون زموږ سره څه کېږي؟ د هغې زموږ سره اسوبیکیشن وغیره کېږي، یا د هغې چې کوم زموږ سره بون دوباره جوړیږي، نو د هغې د وجې زموږ سره څه کېږي؟ د دې چانسز دی چې بون دوباره په انټامیکل پوزیشن باندې جوړ شي. ټیک شو. خو که ته فار ایگزامپل اکټیویټي وغیره کوې، نو دا به بیا په غلط انټامیکل پوزیشن څه کېږي؟ رانګ انټامیکل پوزیشن به جوړیږي. An experienced person should never attempt to straighten or sit a broken bone. Inexperienced person چې دی هغه به زموږ سره لکه ان ایکسپیرینس کس دی، ټیک شو، ایکسپیرینس ورسره نشته، نو هغه ته نه دي پکار چې هغه د یو کس بروکن بون څه کړي؟ هغه ټیک کړي. ټیک شو. دا ایکسپیرینس کس ته پکار دي. Ice in a plastic bag can be applied to fracture area to help minimize swelling. Ice bag چې دی هغه به اپلای کړي په دغه ایریا باندې چې زموږ سره سویلنګ څه شي؟ هغه مینیمایز شي. نو دې ځای پورې نن زموږ ټاپک څه هغه کمپلیټ شو. انشاءالله د نوي ویډیو سره به حاضرېږم. الله حافظ.